أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوسل اودیش یوسل اتدیش او یوسل یو کم سلویخت سورة آل عمران څلورمه سپاره. قد خلت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبلکم مخکې د تاسې نه سننون طریقې فسیرو فی الارض بس وګرځېږئ تاسې په ځمکه کې فانظرو بس وګورئ تاسو کیف څنګه کان عاقبت المکذبین هغه انجام د دروغو نسبت کوونکو. هذا بیان دا قرآن عظیم الشان بیان دی للناس د خلقو د پارا وهدن او هدایت دی وموعظة للمتقین او نصیحت دی د پرهیزګارا خلقو د پارا. ولا تهنوا او تاسو مسستیږئ ولا تحزنوا او تاسو مخفه کیږئ وانتم الاعلون او حال دا دی چې تاسو غالب یې ان کنتم مؤمنین کچرته یې تاسو مؤمنان. دنیا خلق مخکې تیر شوي دي د هغوی انجام ته وګورو. او دویم دا قرآن عظیم الشان چې د خلکو د پاره بیان دی او هدایت دی او نصیحت دی. او بیا الله پاک فرمایل د کافرو په خلاف باندې تاسو سستی مه پیدا کوئ مه خفه کیږئ. غالب به تاسو یې خو شرط پکې دی چې ایمان لرئ. ایمان مو چې څومره قوي وي امر به تاسو غلبه وي. نن که مونږ ګورو مؤمن مسلمان دی مشکلاتو شکار دی د هغې مین وجه دا دو چې ایمان کمزوری شوی دی. صحابه کرامو ایمانو وم کتل چې غزوه بدر کې فرشتې راکوزې شوې په هر ځای کې تعداد کم خو جهاد به ګټلو. الله د مونږ تاسو ایمان مضبوط کی. صدق الله العظیم.